یاره زما پلار مړ مور مې مړه ده زه د هغوی د طرفه قرباني کوم دا قرباني کېږي که نه کېږي ثواب هغوی ته رسي که نه رسي نو که چېرته د چا پلار مور وغیره رشته دار مړ دی او د هغه د طرفه قرباني کوي نو هغه له به پټل کې حصه نیسي جدا حصه به نیسي د هغې به جدا پیسې ورکوي او یا به ورله جدا څاروي علي لکه ګډه پیسه وغیره دغه څیزونه چې یو قرباني کې کېږي دغه به ورله اخلي او ذبح کوي به د هغه دپاره د ایصال ثواب یا به ورله پټل کې جدا حصه نیسي دا د عام مړي خبره کوو چې وصیت یې نه دی کړی اوس یو داسې مړی شوی دی چې هغې مړي دا وصیت کړی دی چې که زه مړ شوم نو زما د طرفه به تاسو زما قرباني کوئ دا به نه پرېږدئ زما د طرفه به زما قرباني نه پرېږدئ اگر که زه مړ یم نو آیا اوس د ده د طرفه قرباني کول او د دغې غوښې حکم څه دی دغه مخکې چې مې ذکر کړه چې وصیت یې نه دی کړی عام مړی دی د دغې غوښې داسې کار دی څنګه چې د دغې داسې مسله ده لکه څنګه چې د عام قربانۍ د غوښې مسله ده یو د وصیت والو د غوښې مسله ده چې چا وصیت کړی دی چې زما له طرفه به قرباني کوئ او دا چا چې وصیت کوو نو د دغې کس د دغې مرده مال پاتې شوی دی ورثاو ته مال شتې ګورئ ښه هم به وصیتي هم به مال پاتې شوی دواړه خبرې کوي خو مال یو وصیت یې نه کړی بیا هم په وارث باندې واجب نه ده چې قرباني وکړي هسې که کوي ودي که چېرته وصیت یې کړی مال یې باقي نه دی بیا هم په وارث باندې قرباني کول واجب نه دي که هسې کوي ودي لیکن دغه مرده چې دی د وصیت کړی دی وارث ته چې تاسو به زما د طرفه قرباني وکړئ او دغه ورثاو ته څه مال هم پرېښی څه ترکه هم شته دی نو دغه ورثه به رالګي د دغې مړي په دغې ترکه مال کې چې وارثانو ته پرېښی دی په دغې مال کې به د درېمې حصې نه د دغې مړي په حق کې قرباني کوي لیکن د غوښې حکم یې دا دی چې دغه غوښه به په کور کې نه استعمالي دغه غوښه به داسې نږدې لکه رور دی پلار دی دغه نږدې کم خلک چې دی رشته دار چې دغه کې به نه استعمالي په کور کې دغه غوښه به ټوله صدقه کوي دغه غوښه به ټوله صدقه کوي دغه غوښه صدقه کول پې واجب او لازم دي دا دې مسله کې زما سره دا مسله نه وي غونته کې راوچته شوه لکه اگر چې مخکې کتابونو ذکر کړی او بعض علماو لیکن د خلکو باندې بس ناشنا لګي د دې باندې د یو دوه کتابونو حوالې ورکړو فتاوا شامی والے لیکلي دي فتاوا شامی والے وایي چې دغه غوښه به ټوله چې دی نو صدقه کېږي چې یو کس وصیت هم کړی او ترکه مال هم شته دی نو دا به اوس واجب دي چې دغه غوښه څه ده دا به ټوله صدقه کوي فتاوا شامی رد المختار علی در المختار دوی لیکلي دي چې دغه غوښه به ټوله صدقه کېږي دویم کتاب والے لیکلي فتاوا قاضیحان والا فتاوا قاضیحان والا وایي چې دغه غوښه به ټوله صدقه کېږي تر چا ما سره به دې کې اختلاف راځي دواړه کتابونه کتلی شي چا سره کتاب دي چې خارج کینی نو پی ډی ایف کې میلاوي گئی